زمونږ نوم حسیب الله دی او د چرخی اوسېدونکی یو. حسیب الله صاحب د دې سیمې مقامي اوسېدونکي نو څه غټې مسلې دي تاسو ته په دې سیمه باندې؟ مخکې خو مونږ سپیشلی ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو زموږ کلي ته وزټ وکړو او زمونږ خو مسلې ډېرې دي خو بیسیکلی مسلې دا دي چې لکه زمونږ د هیلث مسله ده بیا چې دغه هم پکار دی او بل دا چې د ګرلز چې کوم دغه را سکول دلته پرایمري سکول شته خو هغې ته میډل سکول هم پکار دی بل دا چې زموږ سره امتیاګان هم راغلي دي هغه هم ښه پرامیس کړي دي خو حالانکې هغو ته به هم لا موقع نه وي میلاو شوې کېدای شي انشاءالله وبشي د خیره نو هغې ته هم ډېر ضرورت دی او بل دا چې دلته د ګیس هم لکه ښه مسله تاسو ته پته ده نه څه لاین شته نه څه نور څه دغه شته راغلی نو که انشاءالله مونږ ایم پی اے صاحب ته دا دغه کوو او ریکویسټ کوو چې راشي او دلته ویزټ وکړو د دې پرابلم دی دا حل کړي. نور به څه ویل غواړئ چې د روډ تاسو ټیک دی او که نه نور؟ نو روډ خو انشاءالله تاسو پرې راغلي هم یې تاسو په خپله هم کتلی روډ چې دی لکه ټول کډې دی او دغه کم چې هغه شوی دی هغه اخوا تاسو به هم لیدلی هغه هم ټول وران شوی دی نو دلته چې کم د کلي هم دا مسله ده د نالو دا مسله ده ټي ایم ایل هم پکار دی چې راشي په دې باندې ښه ویزټ وکړي او دا صفا کړي او د روډ خو دا مسله ده چې تاسو دغه کم زما په خیال کیلومیټر به پاتې د تارکولو نه نو دا د هم وشي لکه دې ته ډېر ضرورت دی بل دا چې لکه زموږ مریض ته ډېر تکلیف وي او ابل زبر ته خپله خبره وکړو مونږ تقریبا 12 ساړه 12 بجې وي د دې ځای ته مونږ مریض رسوو نو تقریبا هغه د خپل کنډیشن کې چې هم هغې نه ښه خراب شوی نو بیسیکلی مسله دغه هم ده او دا د هم حل شي د خیر مونږ خو منسټر نن سبا ایم پی اے صاحب ډاکټر امجد علي صاحب ته زمونږ لکه دا یو خواست کو چې راشي زمونږ دا څه مسلې دي د اوبو مسله ده او بل چې د سکول دا مسله ده که نه او د هیلث دا مسله لکه ډسپنسري پکار دی یا څه داسې وړو کې داسې یو د هغو ته پکار دی پروګرام چې دا خلک پکې خپل علاج کولی شي. صحیح دی چې ډېره مننه.